بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مسلمانانو، ندیم مولانا هغه تاسو ته پته ده چې دغه د اوسف د اهل حق خلاف بکواسات کول الحمدلله چې کله مونږ ونیو نو سړی په پریادونو شو، د سړي سره د امت غم پیدا شو. د اوسف چې د امت جنګوو، د امت سره به چې دا د اختلافي مسایل به رامخې ته کول، اتفاق د مسلمانانو د دړې وړو کړی و نو هېڅ نه وه. خو چې کله د په سر باندې مسله راغله او ما په ده فتوا ولګول او دی ما د ده د کور د کتابونو نه ونیو او دومره مې مجبور وکړو چې دی د جمعیت نه د برعت اعلان وکړو او دومره مې مجبور وکړو چې د سرفراز خان صفدر غونته کیسېرونه د برعت اعلان وکړو، ووایي چې دا جمعیت کې نه و. او دومره مجبور شو چې ډاکټر خالد محمود او امینو کاړوي د هغو نه اعلان د برعت وکړو چې دا په جمعیت کې نه و. حالانکې دې په کتابونو کې دي چې په جمعیت کې نه هغه مولا نه دی، په جمعیت کې نه هغه مسلمان نه دی. تاسو په دې مخکې ورځو کې مفتي د دې کفایت الله مفتي دی، هغه انټرویو کوله نو هغه کې صفاغه وایي چې یاره چې په جمعیت کې نه هغه مولای، نو مطلب دا چې سرفراز خان صفدر د جمعیت نه وویستو نو مطلب یې دا شو چې یاره هغه لکه مولا نه و، عامي و. نو چې کله ما راونیو نو سړی ته پته ولګي زما بل لاره نشته، نو سړي داسې یو لارې اختیار کړه چې یاره په دې وخت کې حالات داسې دي چې دا د مناظرو نه دي. یو خبرې دا دي چې فلسطین کې حالات خراب دي، ابل زما خلاف پوسټ ورکړی، نو دا کلیپ زه د هغې پوسټ جواب کوم. په هغې کې دا خبره کړې چې یاره دی د مناظرو خبره کوي، خو دې وخت کې حالات داسې چې د فلسطین حالات ښه نه دي، نو ته د کومې داسې په غزه کې جنګېږي، خو دلته کریم پوډر وایي غول کې پوه شوې، نو کریم پوډر لږ پرېږده که نه. تا کومه ورځ کریم نه دی ویلي، تا روزانه چې ته ګورې په چکرو باندې ګرځې. که ستا سره د فلسطین د مسلمانانو غم وی نو ته به چې ته چکرونه قضا کړي، روزانه چې ته ناسې کله د سیخانو سره تصویران باسې هغه خورې، کله بل شی خورې، کله بل شی خورې، او چې دی نو کله راته مخې ته یو شی پروت او تصویران چې دی وباسې، کله د سیند په غاړه باندې ناسې. دا پرېږده چې کرې راشه مناظرې ته کښېنه. که دا صفا ووایي مناظره نشم کولی، ته نور د مناظرو نه یې، خو دا تا چې کوم خوی شروع کړی دی، کشران دې رامخې ته کړي دي، هغه سړی دې رامخې ته کړی دی چې کم اسماعیل بدتي تا ما ته په خپله ویلو مخامخ که نه ندیمه که دا خبره زه غلطه یم دروغ یم، نو ته به په دې خبره باندې قسم خورې چې دا خبره مانده کړي. تا ما ته ویلو چې اسماعیل ما څو پېرې منع کو او اسماعیل نه منع کېدو، ما د مدرسې نه ویستی دی. او بل ځای کې دې ویلو چې اسماعیل ما په بدنامۍ ویستی دی، د چا سره بدنام شو هغه خبرې ریکارډ دي، انشاءالله هغه به زه بیا شیر کړم که تا ته انکار وکړو، که نه که تا ته انکار کو ته به قسم خورې چې دا خبرې ماندې کړي. او مخامخ تا ما ته ویلو چې اسماعیل ما د مدرسې نه په دې ویستی چې دا غیر سنجیده دی، د سره زما هېڅ تعلق نشته. اوس چې کله ګیر شوې نو اوس دې هغه سړی رامخې ته کو زموږ مشرانو ته پې کنځلې کې، نو زه ټول جمعیت والته یم. او په جمعیت کې هغه کسان چې هغه بیا ځان چې دی نه ځان نه اصلاح پسند جوړ کړي او داسې ښه اخلاق کوي او بیا ما ته نصیحتونه کوي چې یاره حالات څه دي او ته چې دی نو قلار شه، اختلافي خبرونه قلار شه، هغه جمعیت والته زه وایم. او خصوصا تا ته یم ندیمه چې دا سپی دې خاموش کا. په دې کلیپ کې نه زه ستا خبرې کوم نه هغه ته څه ویم، خو که نن نه بعد د زمونږ د علماو پسې سپکه خبرې وکړه، زمونږ علماو ته هغه کله نه کله په کلیپ کې یو خبره کوي، کله پوسټونه ورکوي او زمونږ د مشرانو نومونه په غلط نومونو باندې القاباتو سره لیکي. د الله په ذات مې د قسمې ندیمه که دا سړی تا غلی نه کو او ما شروع وکړه او زه په خپل رنګ کې راغلم، په الله مې د قسمې ندیمه چې ته به بیا داسې توبې به تاسو وباسئ، بیا به د مشران داسې یاد کړمه داسې چې داسې القابات به بیا په ډکشنرو کې برته میلاو نه شي. او ستا د مشرانو کتابونه به داسې انشاءالله د عوامو ته وښیمه چې ستاسو په کتابونو کې کم ګن دی او مشرانو د کم ګن پرېښودی دی امت ته. یو چې ما شروع کو بیا به تاسو منتونه کوئ، بیا به ګوره زه قلارېږم. نو څه وخت د جمعیت مشرانو منتونه وکړل زه غلی شوم، خو ګوره تاسو چې دا کم سپیره مخامخ کړی ندیم په خپله ورک دی ولې هغه یریږي. د جمعیت د مشرانو کلیپونه راسره دي، وایسونه راسره دي چې هغه ستا نه یریږي ځکه هغه مخیل نه راځي. او دغه سپی دی مخامخ کړی او هغه زموږ مشرانو ته چې دی کنزل کوي، مناظرې له هغه نه راځي. زه دا یم چې مناظرې ته تیار کا. ندیمه تا ته زه دا وایم چې د اسماعیل باره کې ته خپل موقف واضح کا. تا ما ته ویلو چې دا سړی چې دی غیر سنجیده دی، بې اعتماده دی، زما په هېڅ اعتماد نشته. که په دې خبره کې زه دروغجن یم ته به قسم خورې چې دا خبره تا ته مانده کړي. زما سره شرعي دوه ګواهان شته، ستاسو ملګری پکې هم په ځای کې ناستو، زما ملګري هم ناستو. که ستا هغه ګواهي نه کوي نو هغه نور خو چې کوم زما سره هغه ګواهي وکړي. که ته د هغو ګواهي نه منې ته به قسم وخورې چې دا خبره ما تا ته نه ده کړې. او بل ځای کې تا دا ویلي وه چې دی بدنامۍ باندې ما ویستی دی او هغه خبره ریکارډ ده.
نو زه ته دا وایم چې دغه سړی ته خاموش نه کو یا دې مناظرې تیار نه کو، مناظرې ته تیار کا، مناظرې ته تیار کا په دې موضوع چې جمعیت والا د ابو جهل په شان مشرکان دي، په دې موضوع تیار کا، بیا به پته ولګي. خو که دې ته نه مناظره نه، هغه مناظره نه کوي، اسماعیل مناظره نه کوي او جمعیت والا تاسو په دنه دومره هیرو په دې خبرو جوړ کړی چې مناظره هغه نه کوي او بس لګیا دی مشرانو ته کنځل کوي او تاسو پسې هر یو جمعیتي ورته په کمنټ کې ښې خبرې کوي. یو جمعیتي ورته ونه چې لکه ته پردي مشران ولې کنځې، نو چې هغه زما مشران کنځي او ټول جمعیت والا سنجیده مولیانو ورته چې په کمنټونو کې لیکلي چې شاباس مفتي صاحب، نو ته به یې وینې، تاسو به یې وینې جمعیت والا که ما شروع وکړه او بیا به ته به بیا الفاظ وینې چې زه کم کم الفاظ تاسو مشران ته دوم، که شیخ ادریس او شیخ قاسم او د عبدالله شاه دا بدله یاره تاسو به بیا وینئ، بیا به یې وینئ انشاءالله. دا مې درته صرف وارننګ نه در کومه چې دا غلی که یې مناظرې تیار کا. که اوس هم دې مناظرې تاسو تیار نه کو، ندیم دې ووایي چې دا زما نماینده دی او په ده زما اعتماد دی، دی به مناظره کوي، زه به د خپل طرف خپل کس مقرر کم، هغه به ورسره زما طرفه کښېني، زما د هغه شکست او فتحه به زما وي. ندیم به ووایي چې د اسماعیل شکست او فتحه زما ده. خو ګورئ که د دې باوجود هم هغې مناظرې تیار نه کو او هغه چې ته سپکه خبرې نه بعد وکړه زموږ د مشرانو پسې یې کلیپ وکړو زموږ د مشرانو پسې یې پوسټ ورکړو، نو زه چې د کومې خبرې ذمهواري اخلم بیا زه دنیا لیدلی یم، زه بیا غلی کېږم. نو زما ګوره د نورو خلکو په شان طبیعت نه دی چې بس زه یو کلیپ وکړم بیا زما چې چاته توجه شي د الله په ذات مې قسم ستاسو د جمعیت یو لوی عالم چې هغه به وی بلال ان پټانو میں سے ہے جس کے ساتھ پنگ گلے تھے پھر اس کو رگڑتے ہیں، چې زه د چا سره ګوره پنګه واخلم بیا ګوره مګم لکه څنګه چې د ندیم ومږو او د فیسبوک ته پاڼې نه مې چې دی ختم کو. ابروز د کوټې یو کس ماته ټلیفون وکړو، ماته مفتي صاحب وایي ستا چې د الله په ذات قسم دې صحیح نه قلار شه سړی مې یاد شوی دی په فیسبوک باندې نه راځي به مې نه لیدو، وایي نور د قلار شو وایي مالې نمبر راکړه زه د ټلیفون کوم د مناظره تا ګټلې ده، خو چې اوس لږ فیسبوک ته راشي ډېر وخت مې نه لیدلی، سړی دې رانه بیخي ورک کو. ستا خو خپل مشران د پدې دغه حل به انشاءالله بیا به تاسو وینئ. دې پرې د هغه زما د مشر یو خلاف پوسټ ورکړي او بیا د یو جمعیتي ووایي چې دا خو پردي مشران د زما مشران په دې الفاظو مې دغه کو دا ښه خبره هم ده او عوامو ته چې دی نو عوام به دې څه تاثر اخلي. اوس چې د خپل سپیره مخامخ کړی زموږ مشرانو ته کنځل کوي چې د خپل د نصیحت ونه کو، او چې بیا موږ شروع شو بیا موږ د نصیحتونه کوي و یاره دا څنګه چللی دا څنګه چللی ته قلار شه عوام به دې څه تاثر اخلي، عوام به دې څه تاثر اخلي. نو زه دا وایم چې موږ غاږ ځکه نه کوو چې موږ وایو چلو دوی داسې مناظرې نورې نه کوي، د مناظرو شوق ولا موږ ختم کو. اوس دا بل سپیره مخامخ کړی دی نه مناظرې کوي او مناظره هغه بالکل کوي نه ځکه چې هغه له څو ورځې نه خو دغه کنځل به کوي. نو که صرف دغه ته خبره پاتې شوه نو بیا ته ګوره چې موږ څه کوو چې دی د جهنم دپاره زما مشران کنځي، د الله په ذات مې د قسمي جنت دپاره زه ستاسو هغه داسې یاد کړم داسې یاد چې بیا به خپل الواد له لیکل ورکوو چې الفاظ څه ته وایي. ته د جهنم دپاره چې دی زما مشر چې زه د جنت دپاره ستا مشر نشم یادولی. نو ندیمه زه تا د یم پټېږم و که تا کې غیرت یې را مخامخ شه د اوسه پورې د امت په فتنه کې اچوو او په امت باندې به دی چې دی غلط اعتراضونه د علماو په کتابونو کول چې یاره تا ویلو چې څوک وایي نبوت د روح صفت دی هغه د جسد د نبوت نه منکر دی. نن راشه زه ستا د 50 کتابونو پورې به تا ته ښیم چې دا ستا مشرانو د عبارت لیکلی دی، نن ته په دې عبارت ولې تختې؟ نن زه تا ته یم چې جمعیت والله ختم نبوت منکرین دی، غیرت وکړه مخامخ شه که نه. خدای مناظره نه کوي، حالات وایي داسې دي چې ما باره کې راشي نو یاره مناظرو خبرې مه کوئ، حالات خراب دي او خپل سپی نه غلی کوي. هغه ته خو هم ووایه چې لکه غله شه د حالاتو ته وګوره د فلسطین مسلمانان په کوم حالاتو ته چې دی څه کوې، نو چې هغه خپل ته وایي چې ته لګیا شه زه چې خبره وکړم نو ما ته زر عوامو ته زر ځان داسې ښه سړی کوي چې یاره په فلسطین کې خو چې حالات داسې دي ته بیا چې ته په فلسطین کې جنګېږي خو دلته غول کوي او کریم ووایي هغه نه قلار شه لږ چې مناظره به وکړو ثابت ورځ کریمونه وهې. نو بس دا مې صرف تاسو ته یو اطلاع درکړه او انشاءالله تاسو په عمل ومکئ. بیا ګورئ چې دې سړي نن نه بعد زما مشر یاد کو یا زما د مشر پسې سخته خبره ولیکله نو ته بیا ګوره چې ستا د مشرانو زه کم کم الفاظ استعمالوم. پوه شوې؟ تاسو ته ما مخکې ویلو هغه چا وی د بل ور مه په ګوته ستا هغه به څوک نه وي پلته. پوه شوې؟ چې ته زما ور په ګوته وهې که نه زه به ستا هغه پلته وهم انشاءالله ته به بیا وینې. تاسو ته ندیمه ما تا ته ما ویلو ما ته سپېړه سنډې خو تا زما څوک نه دی لیدلی. تاسو خپل کس یې چې دله الفاظ ورځي او دی کنځلې کولی شي او د بل مشر په بد یادوي نو چې دی د جهنم دپاره زما مشر په بد یادوي ما له څه چله شه چې د جنت دپاره ستا مشر په بده نه شم یادولی سره د دې چې ستا مشر هغه دی د دغې خبرو لایق
او زما مشر ټول زندگی د قرآن خدمت کوي بیا ورته هم ستا دا چې دی لګیا دی الفاظ ورته چې دی داسې استعمالوي او ستاسو کشران ولا او ستاسو سنجیده مولیان ورته په دغه کې لیکي په کمنټونو کې وایي ماشاءالله ماشاءالله هغه کنزل ولیکي دی ورته ماشاءالله ته به بیا وینې چې ته شیخ ادریس بیا زمانه بچ کې ته شیخ قاسم او بیا چې دی عبدالله شاه او دا بل چې دی دیر بابا دی او دا بل دی به ته بیا وینې انشاءالله او بیا خلک هم وینو تاسو هم وینئ بیا به تاسو مینتونه کوئ خو بیا به زه نه قدرېږم د اوسه پورې د اسماعیل خلاف موږ هلکان لګولي وو خو د هغو په خبرو تاسو دومره غوسه کېږئ نو ځکه چې هغه لګئ او تاسو زموږ ملګرو له دومره توجه نه ورکوئ او تاسو ته ښه پته ده چې کله زه خبره وکړم نو بیا به ټول جمعیت والا باندې ماشاءالله ټول باندې بیا ټټنګي نو چې ما شروع وکړه که نه ما او چې ما شروع وکړه نو بیا به یو منتونه کوو چې هلکه موږ د خپل غلی خو بیا به زه نه غلی کېږم اوس درته وایم چې شروع به دا ستاسو وي چې د زما مشر یادوو که نه ته بیا ګوره زه ستاسو هغه په کم الفاظو یادوم نن نه بعد کر کې دې کاو ودی وای زما د مشر پسې یو الفاظ وي د کعبې پرم مې د قسم لس الفاظ بچي دی دا خبره ځان سره نوټس کوي دا ما چې کومه خبره وکړه دا خزان سره ولیکئ چې ما ووایي که یو الفاظ زما د مشر پسې غلط استعمال کو لس په استعمالوم ستا د مشر پسې وما علینا الا البلاغ